معزز ناظرین کرام، تاسو موږ روزمره زندگی چې دا یو خبر ډیره زیاته ارو وای دا عمل بدعت ده، دا ګناه ده، دا کار د سړی نه کوي. نو بدعت چشته وای؟ الله تعالی او نبی علیہ السلام قرآن پاک او حدیثو چې چوره ضروری مسائل و انسان ته ضرورت و هغه ټول بیان کړی دي. داسې خبر نستا چې هغه په قرآن لا حدیثو چې نسته ده. دین آباده کچوک په دین چې داسې یو نوې خبر رباسي چې هغه په قرآن پاک چې نه په حدیثو چې نه صحابهونه نه ثابته، تابعینونه نه ثابته، نو دې ته بوایو موږ بدعت، دې ته وایي بدعت. او دغه بدعت چې دا ګناه کبیره ده، دې نه دې سړی جان بچ کوي. نو عزتمنو لدینه معلوم اصله چې دا بدعت چې دا په دینی کارو چې ګناه ده او بد فعل ده، او په دنیاوي کارو چې بد نه ده. په دینی کارو چې کوم شای تاسو مشتالله او د الله رسول او هغه بعد صحابه او تابعین او شولای ده، هغه ټول اعمال به تاسو موږ کوو. او نوې نوې خبره په دین چر باسل لکه جدید محققین دي، هر سړی نن محقق جوړ سلای د نوې نوې خبرې په دین چر باسي. نو دا اکثر خبرې چې دا دوه ارباسي صحابه او تابعین او نبی علیہ السلام نه قرآن او حدیث نه دي ثابته، دا ټول بدعت ته، او بدعت ته نبی علیہ السلام گناه کبیره ویل ده. نو بدعت دینی کارو سره تعلق ساتي چې په دین کارو چې نوې کې سیر باسه. پاتسلی دنیا چې دنیا لحاظ سره به نوې نوې تحقیقات او نوې ټیکنالوژي ایجادات دا به تر قیامت ورځې پورې روزي د دې هیڅ بدی نسته ده. لکه یو داسې وخت و چې هلته به جنگ په تورو باندې کېده، بیا یې غابه ده توپک وروتله، بیا توپکو چې کومه دي نورا پرموشن وسه، جدید اسله جوړ اسله، مشینان جوړ سله، راکټ لنچرې، توپې، ټینکونه، جازونه، جنگی جازونه، هر قسم اسلحې جوړ اسلې، داسې بحري بیړۍ جوړ اسلې. نو په دغه شیو چې به تر قیامت پورې ترقی کیږي دنیاوي لحاظ سره، دغه بدعت لا دغه کار دغه جدت هیڅ بدی نسته ده. دین کارو چې کومه دي نوې خبرې به عام کس نر باسي ما سوا د فقهاو مجتهدینو نه، او دنیا کارو چې به تر قیامت پورې داسې جدت ایجادات او نوې نوې خبرې راځي، دې ګناه نسته ده، دې ته وایي بدعت. دغه رنګې تاسو موږ دا یو خبره کله کله کوو، پلان وتایو په پلان کې خان دی لعنتی، پلان کې خان ته خو کوي هندوی، ته خو کافره. نو الله او الله رسول دا کیسه نه دی خوشی کړي، او الله او الله رسول په قرآن حدیث چې چاته د کافر والا ویلی دي، چاته چې د منافق والا ویلی دي، بالکل ایغه ته خو ویلای سي دینه ما سوا په چا باندې د کفر والا فتوا، لا د هندو والا فتوا چې هندو والا ورته وایي، لا منافق والا ورته وایي، دغه جرم ده، جرم عظیم ده او ګناه کبیره ده. دغه الفاظونه د سړی جان بچ کوي، دا الفاظ د خپل منچه سړی نه استعمالوي. لا یو دا ټکی ډیر زیات کوو چې پتا باندې د لعنتی، لعنت من داسلا چې ته د الله پاک رحمت نه لري، ته د الله رحمت قابل نه، نو دا ټکی استعمالول چې دي دا ګناه کبیره ده. له دغه ټکو نه به تاسو موږ جان بچ کوو، ور خبر نه یو او ګناه کبیره کوو، دې باندې الله او د الله رسول ناراضه کیږي. دغه رنګه تاسو موږ کوم خپل خپلوان له دنیا نه رخصت سلی دي، پلارونه مودي، نیکان مودي، ورونه مودي، زمن مودي، نو تاسو موږ ایغه پسې صدقې کوو، خیراتونه کوو. نو دغه صدقې خیراتونه دغه وال ثواب یقینا د قرآن حدیث نه ثابت ده چې دغه مردگانو ته رسیږي او دوته التر خط په جوړیږي، او چې کومه دي اسانتیا الله پاک دې په ذریعہ باندې ورته جوړي. خو لیکن دیوی خبره وضاحت پکار ده، صدقه لا خیرات دا نه ده چې ته به اوس خامخا پیسې پسې صدقه کوي، ته به خامخا جناور لالوي، غوالا وزالا مشبه لالوي، بیا باغ پسې صدقه کوي، ته به شومې پسې کوي. دا په اسلام چې نسته دي، دا تامه چې کوم دی یو ریواج جوړ کړی ده او عمل ده، شو عمل ده. خو لیکن صرف صدقه لا خیرات دې ته نه وایي چې تعالی غوالا لکړه، لا دې وزالا لکړه، لا دې مش علال که
دینه ما سوا یو سړی د یو نیک عمل وکړه، تلاوت یې وکړه، خپل مور پلار ټولو مسلمانو پسې وبخښه، وروڼو پسې وبخښه، نو دغه د یوه صدقه پسې ولږله او دا بهترینه صدقه. نو دا ثواب چې کومه دی دغه ته خپل مور پلار پسې لږلای سي، که بیا د نیت ورته وکړې ټولې دنیا چې چوره مسلمان له دنیا نه رخصت سلی دي هغه پسې ته دغه وال ثواب لږلای سي، او امید ده چې هر مرده ته به پوره ثواب میلاو کېږي، او چې کومه دی په یو ثواب چې به څه کمی نه راځي. نو درود شریف سه، استغفار سه، الحمد سورت سه، قل هو الله سورت سه، آیت کرسی سه، سوره یاسین سه، نور چې کومه دي ذکرونه سه، دا ذکر د سړی کوي او بیا د مردگانو پسې بخشي واړو پسې، اول خپل مور پلار نیکه ورونه رشتہ داران تربرونه زمنه بیا د عام مسلمانانو ته وربخشي، واړو ته به پوره حصہ ورځي، ایچا ثواب چې به هیڅ قسم کمی نه راځي. خو لیکن اشرف علي تھانوي صاحب یوه خبر ډیره قیمتي کړې ده چې تاسو موږ دغه ته شومه وایو، دغه ته صدقه وایو چې غوا لالکه لاوزا لا میژه لالکه، صرف دې ته چې کومه دی صدقه نه وایي. وای دا چې کومه دي چیرته قرآن حدیث لا صحابه او ثابت نه دي چې هغه خیرات په جی باندې صرف او صرف غوا لالکړي ادای ثواب ګڼلای. مثلا یو خوار غریب ده، نو تا چې کومه دي هغه کره غوښه ورول ژله، دا غوښه به د چلوستون نه واوړي چې به یې تیرسي چې مشام کېږي د ته کرزوړي ورځي تانبه ورډنګوي، دا یې کرزوړو له وجې نه له کور نه نسي وتلی، په ده باندې پورونه دي، د کور چې بیمار پروت ده، بل ضرورت ده، بل حاجت ده، نو له ټولو نه ښه صدقه ښه خیرات هغه دا ده چې خوار غریب یتیم مسکین حاجتمند ته 10 لا 20 لا 100 لا 1000 روپۍ چې چوره یې ته وس رسېږي هغه ورکې. نو هغه صدقه چې کومه دي علماو لیکلی ده، کتابو دا لیکلی ده چې لوزی حلالولو نه حلال میژې حلالولو نه هغه نقد چې ورکې عاده ډیره ښه ده. 2 لا 3 لا 400 غوښه دته چې کومه دي پیسې چې ورځي نو هغه په جیب باندې 300-400 روپۍ چې ورکې په هغه به دا یو ضرورت پوره کړي، هغه ثواب الله پاک خواته ډیر زیات قبول ده او ثواب ډیر زیات ده په ځای د دې چې ته جناور حلال کړي. نو دا وزو میژو غواګانو له دغه نه د سړی جان بچ کی دغه د نه حلالوي، دغه په جدي سړی نقدو صدقه کوي، نقدو صدقې ثواب چې دا هغه ډیر زیات ده. بل غوښه چې ده، غوښه چې یو بله خبر ده، تا په مالی چې لا تا په کلي چې 100 200 لا 300 کورونه دي، ته په دغه واړو باندې غوښه ویشې، نو دا خو تا ودانانو ته ورکړه، غریبانو ته دې ورکړه. اوس که چیرې دا غوا والې لاوزې لا میژې پیسې دي 100 لا 1.5 لا لک روپۍ، دا که چیرې ته یو څو غریبانو ته ورکې، حاجتمنو ته ورکې، نو دو به ګاډی په وګړېږي. پاته څه خوښ کس خاصې کور ته غوښه راری، تا غوښې ته داسې ایټالی نه ده، پاته څه حاجتمنه هغه ته یې تا صدقې ضرورت ته صدقه په کېږي او دغه باندې الله پاک خوشحالیږي هم زیاته. نو نقدو پیسو صدقه دې سړی کوي.